السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم قادر خان. تاسو ګورئ د وخت کې کیو خان چینل، او په کیو خان چینل باندې موږ اکثر زیات تر ویډیوګانې چې کوم دي د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر مرحوم سیم الله تعالی د غیله جنتونه نصیب کړي، د غي بیان موږ ډیر زیات پاغي باندې ورکړو شیر کوو لګیو. او د دې نه مخکې د دې ویډیو نه مخکې چې کوم بیان مونږ ورکړو هغه چې د قیامت غټه نشانی بسې یو ډیر عجیبه او ډیر خسته بیان، او نن چې کوم بیان مونږ ورکو نو دام ډیر د ژوند په باره کې ډیر حقیقتي بیان دی. دې کې تقریبا 3 طرف ته مولانا صاحب چې کوم دی نو هغه بیان کړی دی. دې کې یو وی چې د انسان خپل نظر یو لکه زمون خپل نظر وي او یو د الله نظر وي، نو دا ډیر حقیقتي بیان دی. او دې کې بل دی مون سره چې د حضرت یونس علیه السلام په قوم راغله عذاب واپس اسمان ته لاړو، بل د نن سبا ځوانان چې کوم دي او دا ټول د موسیقۍ طرف ته او د دمتوف طرف ته، نو دا حقیقتي دي چې نن سبا ټول ینګ ځوانان چې کوم دي نو دا ټول لکه د موسیقۍ طرف ته روان دي. د په باره کې ډیر حقیقتي بیان دی. نور 2-3 بیانونه پکې دي چې ژوندۍ په باره کې ډیر حقیقتي بیان دی. ما اوریدل هم دی او ان شاء الله یو ځل به بیا وورو، راځي چې دا بیان وورو. الله تعالی دې په موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. راځي چې دا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو، یو زمون فیصله ده، یو زمون نظر ده، او یو د الله نظر دی. زمونږ په نظر کې چې کوم خلق خمونږ تخکاری هغه په اغراض او په مفاد باندې بناوي، او د الله په نظر کې چې کوم خلق خ الله تخکاری آپ اخلاق او په کردار او کریکٹر باندې بنای. اوس به حیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا، تاسو به د ځان تماشې وکئ. د ځان تماشې به وکئ چې تاسو سره څه کیږي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو. هر سړی مولای رسوا کړو، پیر رسوا کړو، سید رسوا کړو، میاں رسوا کړو، خان رسوا کړو، نواب رسوا کړو، ارباب رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو رسوا د زمانه کړ. اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهیږي نه، جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی. مونږ پوهیږو نه، یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونځ کول، ټیټ پاس کیږي ټیټ پاس کیږي چې مونځ یو کو راغی مولا نه پوښتنه کوله ویل جی په ډیران مونځ کیږي؟ هغه ویل نه، مانځه د پاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې بیګي. ول ما خو چې دا موږ کولو نو کېدو څنګه ول چې ټیټ پاس کېدم سر رکاوټ پکې نو
هغه دا خیال کړو جوړ چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی پاکواله د مکان پکار دی په دې هغه دا خیال کړو چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي نو زمونږ منځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي یا نو عرض میں داو جی چھے کم قوم چې په یو شي متحد نشو چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی او د اسره د دنیا وکړه نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی دا او داسې تنبیه ور کړی دا لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبرو حکم ورته وشو چې په قوم د عذاب راځي او تتی وزا د لاړو غرتا په غر کې کېناستو په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو راغله عذاب معافي غواړو غلطیم کړی دا نو راغله عذاب واپس لاړو موسی علیہ السلام دو پس چې څو وخت راغی چې قوم به مې واستبای چا ورتل چا خود عذاب پیرانغه بچ ورزما اوس بتا ته دروغجن وای چې تا ویلیو چې عذاب راځي او عذاب خورانغه نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو په دې ټکی ته ګورئ دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته پکار داو چې د انتظار کړي وي چې دینه مخ کې څوک ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي معشوقې خو خاله چې واګه د سی وي د سیدی تا وي او کده سی وي د سیدی تا لکه ټانګه کې کېنه او داس په واګه چې د کوچوان په لاس کې کوچوان خو خاله کا واګه داسې کاس په وداسې تا ویږي او کدا سي کدا سي دا خبرې خود عشاق خبرې دي کنه مونږ عشاق نه مونږ ما درته وې د پخې کنجرې زامنې مونږ خود سړي زامن یو نه دا قوم د سړي زامن وې تی بدالو به کولې دا تاسو چې کوم کته بیا دا ستاسو آئنده نسل چې کم دی دا نوجوان طبقه دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډمانی مکمل دا به ډمان وي چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمی وي نو راتلون کې وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو د ډمانو په لاس کې وي دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډمانی کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه فلال ډمان فلال په ډټسن کې کېنه وا ورته وای غړې گئی په دې سره کوو ګورې د دې الکان په ټرک ته وخه جواب وای غړې گئی وی ګور واده جنج ته راو غواړو په جنج ځان سره روان کوي غړې گئی او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند
ستا آئنده نسل به کنجران او ډمانی. ستا په ملک داسې نظام نه راځي. هغه نظام ورشه ایران راوستی دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدلی دی، بورډ چې که دې نئی ګیره کله کړه ونیوی شو نو لاس دې غوڅ کوي. نظام داسې نه راځي. نظام داسې راځي چې د ادنان والا تر اعلی پورې ټول په یو نظریه متفق شي. ښځو نرو یو نظریه ومنله، نه پکې ورشه ښځه بربنډه شته، نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر به، وزیر اعظم به، وزیر به بیګیرې نه وي، او داسې به نه وي چې مخکې مونځ نشي ورکولی. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې مونځ به دی مخکې ورکوي. چین په یو نظریه متفق شو. د چیرمن موزیتونګ ورشه د چین سال دی، نن تاسو رات دی پاکستان بے غیرته ملک ته راغلي دي، سرکې درته چینیان جوړوي. ستاسو د امبرسرای میخو مړونه چې دي دی ټوله ورځ ښځې سرای لګیایي په حیات آباد او آرمي سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سرکې وله ښځې چینیان جوړوي. د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو. ورشه نن هغه چین دی چې امریکې له تریډونه ورکوي چې که کړک دی وکړو پیزوان درته اچو. نن ستا ملک د امریکې سپی دی. تاسو خیال راغی. عرض مې دا و چې ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي، ملک جوړیږي نه. ستاسو مثال دی د یو خره لنګه شوې وه، خره نر کوچی وشو، اخرې ته چا ویل مبارک شه. ویل ولې؟ ویل زوی دی وشو. هغې ویل په توپه دې ولګي زما زوی. ماله د زوی څه فایده ده؟ خو چې لوی شي خپل پیټې به وړي او خپل به وړم. د خرې زوی د مور پیټې په ځان اچوي، اچوي که بچی به خپل پیټې وړي او زه به خپل پیټې وړم. نو مونږ خرې یو، خبره اورئ، او زوی م شوی دی. مبارکیانې مالی خرو زامنو، مبارکیانې مالی خرې خرې. دغسې بارونه به در باندې دا سرمایهدار اچوي، استعمالی بم، ګوتهیي بم، او بیا به لته درکې نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی، نږدې به دفتر ته نشي ورتلی. عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته یو، عظیم قهر. روټۍ شته، جامې شته، کور شته، هر څه شته، ذهني سکون نشته. هر سړی ذهني طور پریشان، او د ذهن اطمینان په څه کېږي؟ د زړه اطمینان په څه کېږي؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي. چې د الله ذکر نه وي د زړه اطمینان نه راځي. پاکستان نه د الله ذکر ورک دی، د زړه اطمینان نشته. نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی. وایي په ایمان دی پکې که نه؟ یو تبلیغي جماعت دی چې د زړه اطمینان پکې دی او بېغمه، لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روان وي. اریان تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم، یو 3 هلکان ناست دي بسترې ورسره، زه ورته ودرېدم. هلکه څه کوئ؟ وی جی جمعې شپه ده، شب جمعې ته مرکز ته ځو.
زلمی خسته هلکان ملکینی دی موټر کې وینا نه چې سوزکه براش ملکینی بس کې منول پلار مې ته پختنې کولی چاله که تاسو په دې عمر کې خدا دې الکانو خدا عمر د دین ما تل مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغی جماعت راغلی او د امریکای الکان د امریکای اغي په انګریزي کې یو سپیچ وکړو او دا ټکی ویلو چې کڅوک دړې اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلی یو مولانا صاحب نم پروټای پرواشتا نم په جامشتا نم په پیسو شتا په هیڅ هم پروا نشتا او که 24 غنټې تصور مینو د الله یو د دیوی چې دا مسلمان د دوزخ نه بچي الکان ماته نو نیغ میرا وستا تبلیغی مرکز ته ورننه استالته می کوس کړو زته یو اطمینان دړه چې دې په دې ډله کې هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرای شوقي ته د منبرای شوقي ته د وزارت شوقي ته د اقتدار شوقي ته د مفاد شوقي ته د ټیکو شوقي هغه کې اطمینان نشته اطمینان صرف او صرف پدې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی تاسو خیال راځي نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی بهر چا کرم کوي رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی بهر چا رحم کوي سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی مال و دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی الله بتا ته داسې د دړې اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا بدلی اوس خمون چې سار را پاسو صاحب دا اخبارونه دي الله کده دغه عذاب نه خدای خلاص کی هر سړی د ټپوس بچی د سار په اخبار سترګې پراټي او جراباسي لاسترګي زبري چې اخبار ورته غورځیدلې د درته ایمانی وایم پریشانیاں ما هم ډېر دي کړې بلکې ما به کله کله مرګرو ته وی چې ما به خپل پریشانې ورته بیان کینو بیا به مرتدا وي چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے زما پریشانه زما یار ته موایا اچ ووري نو هغه هم پریشان شي ډېر پریشان دي اوس الحمدلله زما خود سر تراغ او پوه شو چې دا مونږ سکو دا ټوله بس دا بس په خدای قسم چې ته د الله شي بادشاہان د زمانه با ستا د در چوکاټونه سپي چې ته د الله شي خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو بادشاہ تلو الته قوالی کېده چې قوالی کېده غب واپس راغی چې
چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوبړی غږي. د شپې خوب کې خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وایي چې ولی واپس لاړې زما قبر ته رانلې؟ ویل جان ته خو دوبړی او باجې غږې دي. ویل زه چې ژوندی وم ما دوبړی غږولې وي؟ ویل نه. ویل نو زه خو دنیا نه کټ شوی یم، دا ستا کار دی، بند یې که که نه؟ ستا کار ما نه علي، ته بادشاہ یې ته بند که که نه؟ تاسو خیال راغی اولیاء او بزرگانو چوکاټونه بادشاہان صفای بیا چې ته د الله شي. نن خو مونږه د شاهانو په در کې ولاړیو، رسوا او ذلیل د زمانه، هیڅ شی نه. والله کده یو تینګړی دی، یو تینګړی دی، یو زکام نه. بل ورځ یو غاټه بلا رانه نوته زمونږ دکان ته، داسې کول هغه چې په لاره ځونه داسې پوځي لکه څه چل دی در باندې سخت زکام دی. ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچول زه دې بې خو بسه ته به چې په لاره تلې درې به دې داسې غورځول، درې به دې داسې غورځول. یو زکام در نه مې ټیزونه وایي تاسو څه شئ؟ څه شئ؟ یو تبه دي چې ونیسي د ځان تماشا وکړه، یو زکام دي چې ووایي د ځان تماشا وکړه. ته څه شئ؟ هیڅ شی نه یې. ستا هر څه د بل په لاس کې دي، هر څه. نو رحمان بابا وایي چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس می کم طرف تاستوي چې دروما، لکړون چې لاس د بل په اوګه کېږدي، اس جورال وړه نوي ور معلوما، لکړون چې لاس د بل په اوګه کېږدي، اس جورال وړه نوي ور معلوما. مونږ وړاندې یو د بل په وګم لاسي خیر اس پته نه لګي چې کم ځای ته لاندې مې کوزي او کپاس په مونږ څه شي عزیزانو چې هیڅ شی نه نو ځان ته شی مو وایا. بیا چې د چا یې نو ځان د هغه غاڼه ته یې د چا پیدا کړي چای لوی کړي چای روټي سوق درکې عزت سوق درکې ذلت سوق درکې بنده خو نه درکې بیا غړېږي بنده تا ولي. دې ته سوچو کې اوس په غړېږي هغه ذات تا داسې حال کې براشي چې مستی میں بھی سر اپنا، مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو، مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو، اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے. په مستی کې زما سر به د ساقی په خپو کې پروت، اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے. دا قبله ته می چې مخته دا د بے خدای برکت دی. ته به بے خدای د دنیا طرف نه به بالکل بے خدای. نن مونږ د الله طرف نه بے خدای یو او د دنیا طرف ته په خود او بیا د شي ته په خود کې چې والله کته څه جوړیږي واله کتا سو ټول صبح سره دی کده ګرځي ها صبح سره دی ټول کنه ها تاسو په ایمان وای چې صبح سره کې کوم حکومت جوړ شي چانه به د سرو مولې جوړ کی ها سبا چاله ورکی
لوبه د جوړیږي را جوړیږي به ټیم مخ خرابوي ظالم بچو ټیم مخ خرابوي وخت کم دی جب عادت کوي په دې چې الله 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 جب په دې عادت کوي جب په دې عادت کوي چې سبحان الله سبحان الله سبحان په دې جب عادت کوي بل څوک شته د پاکۍ بیانولو قابل شته داسې څوک شته چې دې بیان کړي چې دا ډېر پاک دی پیر میر علی شاه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې ویلی دو چې داسې ورته وکتل نو حال پر راغی نو ورته وایي چې سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک اوس اکملک اجملک احسنک دا د فعل تعجب صيغه دي فعل تعجب دی ته وایي په عربي کې چې سبحان الله ما اکملک خدای ته پاک څومره کامل پیدا کړ ما اجملک څومره جمیل پیدا کړ ما احسنک کی دا خدای تعالی را چې دا داسې خسته دا دې څه شی پیدا کړ تعجب کوي عقل حیران دی چې یا الله دام په انسانانو کې دا څه شی پیدا دی آخر کې ورته وایي کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں چرته میرا علی شاه او چرته ستا صفت کو گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں دا بیا د بسترګو کم زه ته وکړه خدای ز ماسترګم د دې قابل شوي چې دې هسته ته وکړه عزیزانو د دغه شان وقت تر کې پیدا کول پکار دي دا مونږ ور ټول پکاندو ساري مونږ داسې یو چې په خپل وکړو بیا پیمانه اوس مونږ په خپل وکړو پیمانه مليان صاحبان زم مولا خونه ما خو چنه غونډه خو یم دې پر یو مثال یو بادشاہ او دا غلور و په خپل مالیار مینه و مالیار دا مالیار نوم عاقل څنګه مې د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو دا خپل یار هم راغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضي او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلو چې کپلار می راتلو نو دال عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري چې جواب راغی چې بادشاہ راضي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړي د تاو کړ ساري والا باندې بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې د ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه به اور دی د بادشاہ دی عقل ته ګوره دا زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان بادشاہ دی ته وایي بادشاہ دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته بوش
چې دې کې څه چل. ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زه د دې دیګ ورجه خورم. دې دیګ لاندې اور کوي. بادشاہ حکم اور ته لاندې شو. خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شي. ول زئی بیا په بل چا خوري زلاړم. چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو بس کباب شوی سره. هغه چې څو وخت کې پسوځېدو راغلی و نو چونکې عاشق صادقو دا یې نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړی وی. هغې وی چې معشوقې کېنولی یم په دیګ کې نو ستیخه یم. ستاسو غوندې نه و چې چا دپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاصه شي. خپلې منډې م لیدلي دي بیا منډې م لیدلي. مونږ سره یو ملګری یو ځلې جلوس کې و. ما ته وی چې په ګورنمنټ هاوس ورځو. ما لکه په آرام کښېنه دا پولیس ته ګورنمنټ هاوس ته نه پرېږدي. ما ته وی چې جانیا تو ډر نه ته یېرېږي من ورځپې چې ورځپې هلته هغه ایس پي ما ته وکته چې ما ته وکته ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباسه. او چې یو سپی ته په دولاسي هغه باڼس ورته راواچولو چې غرب بېر زمونږ ملګری دی هم ډېر غټ چې غرب بېر شو داسې د چنډه غوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وایي چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہوگی. بچی مې خدای ستا په حواله دي زه خو لاړم. نو تاسو خپلې منډې لیدلي چې پټاخه خلاص شي یا ډز مزو شي. ځکه درته یم چې چغې ډېرې مو وهئ. ما د ایمان په رڼا پېژندلي خبره د عقل وه چې زه په دې کې کېنولم ولې ټوپ کم چې چا کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستی شو. چې هغې د دیګ نه سر لرې کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستی شو. چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز ترې راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کو ند عاقل کے باز آیت پشیمانی. اے عاقلہ وی غریب سړی که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی. ښه دی چې انجام دی همدا شو. نو چرا کارے کو ند عاقل کے باز آیت پشیمانی. بجلیګر مولا چرا کارے کو ند کے باز آیت پشیمانی. هغه کار ولی کوي چې بیا وروسته پېښ پېمانه. وړاندې نه لږ سوچ کوه که نه وړاندې نه لږ فکر کوه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوه. اتقوا مواضع التهم. پیغمبر وایي د تهمت د ځای نه به هم ځان بچ ساتئ. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې تاسو په کابلۍ کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ دا یقین به وکړئ چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته چرې به ونه کوي. که زم د جوارګرو په پړ کې ناست ولیدم والله که ومنئ چې د جواري نه ده کړې وایي به چې کړې. که زم د ډمې سره ناست ولیدم والله که یقین وکړئ چې دی بدفعله نه دی وایي به چې دی ډمې سره یې څه کول چې ناست. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوایۍ ځای نه به هم ځان بچ ساتي. بل دا چې هر سړی د دې قابل نه وي چې رایې ته سړی پوښتنه وکړي. هر سر د دې قابل نه دی او نه هره خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک هر سړي ته دا حق ورکړی دی چې وروره تم رایې راکولی شي زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو خزي کړي دي. څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده ملام راوستو ګوان لاړ او ښځې نه یې واک راوړو یو پکې وکیل شو دوه ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي
مولا وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلاني لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه بس خبره خلاص شو ناوې دې کور ته راوسته سبا له بیماره شوه هله ډاکټر ته یې بوځه تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوځم دا تاسو کړې وه ښځو والا ووایي تا کړې ښځه دې ورکه چې ته خو ګوډې که نه نو اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده د ډاکټر ذمواري خو یې ما نه واغست یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلی شي چې بھئی ما د جامو ذمواري نه واغست دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه 2 سیره ټیپر راوړه ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه کړت پکې کولی شي او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي ته ښځه په سړک کېنولی شي کېنولی شي تاسو بھئی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري خواري نوکري سبا به دې ښځه بال بچ به کور دې وران شه څه به کوې نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم زه به روجم نیسم که پیسې راغی زه به حجم کوم که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم زه به حرامم نه کوم امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم دل ازار بم نه یم امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې لخپې منډې موا که وخت راغی زه به جهادم کوم که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکنا دا ښځه به دې په کور کې کېنولي نوکری به نه نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې نوکري کوي چرته چې د نالت ټکی واورئ نو هغه د حکیم د مور کیسه کوي یو حکیمو نو هغه به علاج کولو نو هغه له به ښځې راتلې نو د دې ښځو حال به چې ولیده
نو چې کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په خزو نو مور به ویل چې بچیا بغیر زمانہ زه ډیره پاکه یم بغیر زمانہ مور مکه وګوره ویل نسی کې مور خو بغیر زمانہ حکیم وی خوا بغیر ستانه ویلې ول نور په ټولو خزو نالت خو بغیر تانه ویلې و یو طالب ورته مسلاتی کو چې مسلاتی کو نو ا طالب به کور تتلو راتلو اوس قران چې کومه فیصله کړې ده چې قرنا فی بیوتکن خزب په کور کې ناشتي بار بنوزي دا دروغ دي ها کدا دروغ نه دي او دا د خدای حکم دی نن ستاد ټول ملک خزي ولی په سرکو د ګډو پشان ګرځي دا چا خزي دي دا چا لونه دي دا چا خويندې دي ستاو زما دي کنه دي اوس چې تا د خدای حکم پریخو او د انګريز لار دی اختیار کړ چې داغي خزي بربندي ګرځي او پردو سړو سره غاړي وته او لاس ملاو کړي او لاس په لاس چولي او په بازارونو کې ګرځي دا د یورپ ممالکو طریقه دا هغه تا په پاکستان کې رایج کړه نن دې وکړه د دې قوم حال زلزلې وراله زلزلې نه د طوفان نوح انتظار کوي پاکستان د نوح علیہ السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې غړپ شي غړپ سره ټول په سمندر کې واچي نه کې دانش د مولا بچو پیر سے بچو پلانې بچو ډنګړې بچو مولیان نه خدای وړاندې پکې ور ډوب کیو پیران دې ور پسې ور ډوب قرآن ویلی چې نامحرم سړی به کورتا نه پریږدي اسلامی حکم دی چې ځوان رور به د ځوان خور سره سکه خور سره یوازې په کور عزیزانو نه خبره درته کوم سکول کې یو ماستر د دنیا ته او په دې صوبه سرحد کې یو اعلی مدرسې فارغ شوه اعلی مدرسې په منډه راغې ما ته وایي چې ما باندې پرنسپل یو سوال کړی دی ما ته بالکل نه راځي مالڅه ودا راته ویلي دي چې وحي په څو قسمه ده سکوبي وحي په څو قسمه ده اولو وایي په ایمان د ناس خلک د الله شپې به خیر دي جلسو کې سره درته کې نه راکې نه وحي پیژنې ها ستوي اور دا ګونګای د پخلا قسم ښه قسم خدای پاک قرآن دی دا خدای په تمرا دی ګلې پیغمبرانو خدای را دی وحي په څو قسمه ده چپ 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 ما ته ګوري ما وحي په څو قسمه نه بڑا کړه واه وروړي وسم باندې عزیزانو دغه وګوره یو وحي فطری ده یو وحي ایجادي ده جب شکنا ورکشي کبه زې ورکشي چې تک کوي واسم دا مخونه را باندې خن لګي زې ورکشي خدای مو یو طالب یو وحي فطری ده یو وحي ایجادي ده
او یو وحی عرفانی ده دا هم خبره چې تاسو وحی خفی او جلی چې تاسو یې چې طالب आवाज دا خو عام خبره ده په دې نه پوي کوي چې وحی کافر تم کیږي کنه زمون دماغ کې خو عام تو دا ناشتي چې وحی دا مختص ته پیغمبر پورې اوس فرق بدا معلومول غواړي چې هغه وحی چې کومه مختص ته پیغمبر پورې اکمه وحی او کومه وحی چې کافر تم کیږي اکمه وحی خبره پوهیږي عزیزان فطری وحی نن سبا مونږ ته عام طور علماء نه دا اورېدلي دي چې دا جبرائیل علیه السلام براغه قرآن به راوړو دې ته وحی یا القاء الهام وغیرہ وغیرہ دې ته وحی وحی کی درې قسمه دي یو فطری یو ایجادی او یو عرفانی عزیزانو فطری وحی چې دا داغه مثال داسې ده لکه د شاتو مچای قرآن کې سورۃ النحل کې لفظ اوحا راغله لفظ اوحا الله وی چې د شاتو مچای تا ما وحی وکړه چې ورشا پغره کې کور جوړ کاو پکې شات جوړ نو دې ته وحی فطری وی د شاتو د مچای فطرت قدرت داسې جوړ کړی دی چې هغه بغرونو تزي او شات او ګلونو نه رس وغیرہ 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 یو وحی ایجادی دا وحی ایجادی دیتا وی لکه په یورپ ممالکو کې د یورپ ممالکو د خلقو دماغ دې طرف ته متوجه کړ چې جاز جوړول پکار دي جاز دا بجوړي کې څنګه مارغه ته کتلی چالکه دا تپوس چې دی یا دا کارغه یا دا مارغه د دا وزره داس اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن الله وی دا وزره چې مارغه راغونډي کی دا وخت دې د غرزیدو نه څوک بچ کی بل څوک ذات شته چې دا وخت دې ته وته نه بچ کلم راک دې ته کتلی دي چې دا دی وزرو کې څه کمال دی چې دا په هوا روان کړي بیا دی وزرو کې دا بنک بیا د داوږي بیا د دختې بیا د مخوکا د شان شوکت بیا په ابتدا کې د زړه او د دې دنه بشینده حرکت چې دی اوچت قرآن ته تیاری دی تا یورپ ممالک ټول دماغ متوجه کړو نن دا وای جازونه چې دی خلق جوړ کړی دي داغ وحی ایجادی ده ما بخبرته دیتا وحی ایجادی اللہ کمال اللہ دې په دماغ کې چې عقل سلیم ده چې کوم شی ته متوجه کې هغه کې خدای پاک ته انتها او کمال ترسه ناری جازونو ته متوجه ک جازونه جوړ کړ بحری بیڑے ته متوجه کړ بحری بیڑے جوړ کړ جی او توپو ټینکونو ته متوجه کړ توپو ټینکونه جوړ کړ هایدروجن بم او اټم بم ته متوجه کړ نو هایدروجن بم او اټم بم جوړ کړ د پاکستان خلکو دماغونه کنجرتوب او دبتوب ته متوجه کړ نو په دمتوب کې انتها ته ورسېد په دې کائنات کې څه بے غرض ماش لړم مار سپه خر غیر ټټو میخه سندا هیڅ شی بے غرض خزي مبارکي بے غرض هیڅ شی بے غرض اوس اب دې خبره ده چې یو شی خدای پیدا کړی یو غرض لري او هغه کار ته سره بل مدافع من ګناه چې شی پیدا یو غرض لري او ته نه کار بل لري نو تا غشي خلقت سره ظلم کې لګي جواب خبر کوي په دې کائنات کې وګوره مسلمان قوم پیدا دی لدی چې د دې قانون په قران د مسلمان قانون به څه بیا د انسان لپاره قانون جوړول دا د انسان کار نه دی د انسان نه دی یو چت ذات کار ٹھیک نو د انسان نه چت ذات هغه خدای دی جناب محمد رسول الله نو کم کار چې د خدای او هغه ته په ذمہواله نو خدای سره ظلم نه کوي قانون جوړول دا د خدای کار دی او تا د خدای کار په خپل ذمہ واغست
په پاکستان کې قانون اسمبلی جوړي دا کو سبب منبران شي نو اول خود دې منبرانو دې ککرو ته وګوره چې دا منبران ته دې قابل هم دي چې موږ لپاره قانون جوړ دا دې قانون بیا ستا په ملک صلیح کاله وشو چې لوی ظلم چې کوم کېږي قرآن او حدیث سره کېږي لوی چې د قرآن او د حدیث غوندې عظیم قانون موجود دی او ستا د ملک فیصله د پیرنګي په قانون کېږي داسې لعنتي ملک د خدای هغه سیلاب راولي چې لوټ اعلان دې باندې پاتې داسې پلیت او داسې منحوس قوم او داسې منحوس ملک اړو پکار زیرک شي خدای موا دی سمولیان ساتلی مولیان ساتلی دی چې تاسو دعا وکړئ چې خدای په پاکستان کې اسلامی نظام راولي نو موږ هم دوی امين نو خلک وایي چې الکه مجاصب خدای دوا موای وکړو ان شاء الله سی ساتلی دی چې شور جوړ کړئ چې الله شریعت بل د پاره څه کوشش وکړه تاسو حکم کړی نو وایي چې رښتیا جوړ څه چل دی حالانکه چل مل نشته تاسو وګورئ ضیاءالحق صاحب نن راغلی په خبر ته خلای نه راټولېږي یار وختي چنګ نیولي خیال مراغی هغه بل د شاولی قطار مانس چې ده هغه ګرځي را ګرځي اوس مون هغه پس خردو علالو د پاره سید شور مور جوړ کړ چې الا جوړ څه چل دی حالانکه چلیس خو ټیکدا په دنیا د خدای کې دا یاد لرئ چې د خره میړه اس نشي کېدی کېدی شي د خره میړه څوک خر نمون سي خريو کنه نو زمون میړه بم خري بونډه خزر خره چاته میړه ورکړي کله کومه خزر پوزا نه وي هغه لا خسته میړه نه ملایږي هغه لا پوسټر کړي میړه دی بونډه نمون بونډه قوم یو زمون کما تک دا کو خبره درته نه کوم د ځان نه دا پیغمبر ویلي صلی الله علیه وسلم کما تکونون یؤمر علیکم کما وای کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې نو داسې بدر باندې حکمرانان څنګه چې نو چې مونږ څنګه یو داسې زمونږ د ملک حکومت هم اوس چاچه چاچه غړي ګران د سره دا غړي ګران نو خو چې ګران موسی علیہ السلام خدای ته وی چې خدای دې نور ګران ورته وای چې دا غنوم دې واخه ګرانه څه ډیر خکار ما خدای ته یو دلالي چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان دا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان دا خبردار چې د حال پر دا بتر تاسو خبر تاسو نور بدترېږئ نور بذلیل کېږئ نور برسوا کېږئ انشاءالله بل انجام به وګورئ بله پته به درته ولګي هغه ورځې به په دوربین کې نه ګورئ چې تاسو چېرته خاوره زموږ قرآن او حدیث نه باغي قوم دین نه باغي قوم دین نه لرې قوم چېرې خاوره نشي قرآن کې وګورئ أذاقها الله لباس الجوع والخوف قوم دے خدا نه سرکش او باغی دے الله د یری او د لوګي لباس ورواغستا اوس ونو ولګه غرق شو هغه نن ستا ټول ملک خوف زده نه کنه په دکان کې ناشته یریږي موټر کې ناشته یریږي زپګل سټیج ناشته یریږم چلان دینا چرتا مردکه چالي اوس غم والو ته سړیا لکان چا وخت پاس کوونو کې زوړه دي چا چرته دي چا
पुलिस राग है तो चल गए खान चीफ मिनिस्टर मायने लड़ा जी मेरे मरने के बाद क्या होगा मेरे मरने के बाद क्या होगा पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा प्रदय कुरान शो प्रदय मोर बुरा शवा प्रदय खजा कोंडा शवा वजीर रागे दासे वरते او چې دلاران شي بیا تاسو خپکیږي وې زما ځایوال ورته وزیر رانه ده تاسو قرآن تبا زه چې په بم وایي زم د وزیر مزدور پرې زم خطب میخي ځان سره چې زما کتو لرالي چې لري ده که نږدې ده من استعذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوګي لباس کروا د کلونو سٹاک در سره پروت دی د کلونو دا مال ګمنډي د نن سلیخ پنځه سلیخ کاله ما مکه لیدل دا چې دلته په پری غړل کېده او ربړي کېړې به خرڅې دي او بیګاله بدوله سنې اتانې غټلې بیغام او په سکون به روټه خوړه نن په دې مال ګمنډي کې د کروڑونو روپو لګي کیږي کنه کروڑونو روپو په دې مال ګمنډي او تاسو ته کې سوال کروڑ د کلونو سٹاک ور سره پروتي او په خله پورې ری مجلي چې دلوګي مړ کلونو دا خدای عذاب ده اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دې یری او دلوګي لباس درواغستولو ار صغیر دی ول دلوګي مړ او په ایمان د غړو ټیم په سو ده 220 یا 30 یا 20 کدا د غړو ټیم په 1500 روپۍ شین په ایمان چا غسته شي پیسې در سره دي نو د ملک بس د غړو باندې من څنګه نشته خدای دې په 1000 روپۍ دي موږ د غړو سره څکا سره مشکات کی یو روایت راځي سړی د غره په سورنګ کې ناستو کانه رور غړې دو سورنګ خلا بند چې بند شو یا الله اوس بس کی आवाज ورته وشو چې یو خاص ګناه په ټیم کې کته بچ پاتې شوی هغه یاد کړه چې دا د سورنګ خوراک ولوش وی یا الله په پلاني ټیم کې زو یو خزا دو په دوا ټول شپه یو زیو او استاد یې ما بدفعلی نه دا کړی بس خو چې دا یاد کړه کانی نه اورغړې دو خلک ولو شو سړی تیرو بچ په پاتې شي مولا به پاتې شي پیر صاحب به پاتې شي پیر صاحب پیرانو خدای دې امان راکړي ما په دې زمانه ما چې کم پیران لیدلې دي دا غي تصور نشته تصور ما نه زیات پیر پرست مولا بل اډشتنه ما نه زیات قبر پرست مولا بل اډشتنه ما چې کم خلک په ژوند لیدلې زوز دا غوي خاور ته زما ورته ناشته دا کوڅاډه بوسرا پاسې د مونیان پیران نه مني او مونیان کابړونه نه مني او زیارتونه نه مني زیارتونه مني مونیان خدا مالګه سکل په نه مني دا پکې کم ځای نه رئیستی دي دا سنداګان منجورانم چې پکې نوړي دي د زیارت یو د کاکا صاحب زیارت 1.5 لک روپۍ باندې اتو ورځو لټه کیږي او دا ټول میاګان صاحبانو په کیسې دي او چندې دي دا تاسو غوندي کو سړک چي دي دا څوک چيلي بوزي څوک ګډان بوزي څوک سبوزي دا قبایلو سم په دې قهر اخته دي چې لارې ډټسن نه والی ګډ به موټر کې کېنی پلاني زیارت لای بوزي لکه زیارت په ګډانو څه کې خدای دې کور را تاسو خیال راغی د مړو سلويختی وي نو سلويختی خو خیراتی کنه بدبخت نو غریب په سپیړو وای
او مالداري چې ده دنه ډونګو ته خونچو ته دغه تکینولي او د مړی سلويختي نو عزیزانو عرض بداو چې زمون ارشه چې ده فراډ او دوکا ده حدیث کې راځي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه زما په امت به یو زمانہ دا سراشي چې اسلام بچا کیم پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي د اسلام به صرف نوم وي اوس پاکستان ته اسلامی مملکت وایي خلک اسلامی مملکت کوم ملک ته ویلې شي اسلامی مملکت خو هغه ملک ته ویلې شي چې پچا کې د اسلام نظام قانون پکې د لارډ میکاله د قانون د پیرنګي دی پکې او نوم په د اسلام دی او بیا د اسلام لاسکه پاکستان نوم دی پاکستان نوم زکه تجویز کړو چې ان شاء الله دغه نه به د ایمان پاکواله راځي ایمان به پکې نه دا نوم چې پچای خې ډېر خې چې دار سنه به پاکي دا زن طلاق خزو نبم پاکی لونو نبم پاکی زامنو نبم پاکی خزی بهم پرانا ورځ ډر ډر ناره وای لونه بهم ډر ډر ناره وای دا د باګړو دلبم چې دا چرته پروتي ارشه نبم پاکی حیا نبم پاکی غیرت نبم پاکی شرم نبم پاکی پاکستان دا معنا اوس دی ورته یو دفعه دغه کړی چې نسړی پاکستان څوک دشمنی نو هغه پلانې تلبار د فعلاندې به گرفتاری نجړی پاکستان نجړی پاکستان خو قرانو تاسو به ویلي چې ګاندھی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې what is your program Mr. جنا تاسو به ویلي what is your program Mr. جنا نو جنا صاحب ورته ویل چې my program is Islam my program is Quran دا به تاسو ویلو په دې خلک دوکا کړیو او پاکستان هم جوړ کړیو نو د جناسه مای پروګرام اس قران او مای پروګرام اس اسلام هغه څه شو نو عزیزانو عرض می داو چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام بچا کې پاتې نشي نامه به پاتې شي ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن به پاتې نشي صرف رسم او رواج به پاتې شي د قرآن اوس رواج مناول کیږي اله ماشوم قرآن ختم کړي دي راځي روټای پیو خوري مولا صاحب چې د قرآن شریف په ترجمه ختم کړي دي خلکو ډنګاوه جوړه کی راځي تقریر پیو کوي قرآن په ترجمه ختم کړي دي پاکستان هم چې د باب نزول قرآن جشن مناوي په کال کې یو ځل دا د دې حدیث مصداق یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه د قرآن رسم او رواج پاتې شو د اسلام نوم پاتې دي حقيقي اسلام پچا کې پاتې نشو واخر دعوانا